بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ تاسو ټول مشکلات د ختم کړي. الله پاک دې زموږ تاسو ټول دردونه مصیبتونه تکالیف د لر کړي او دا غرنګ الله پاک دې زموږ تاسو ټول حاجات د پوره کړي. الله پاک دې موږ او تاسو ټول انسانانو ته حواله کینا. الله پاک دې موږ او تاسو ټول تر خپل خزانو نه ډیر زیات سره کی. امين. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا وظیفه ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده او دې وظیفې ته ویل کېږي د کون په یکون وظیفه. یا ساتي چې کله موږ د نوم ورکو کون په یکون وظیفه نو کون موجود شه په یکون پس موجود شه. مطلب دا چې ته ماهام کې دغه نه پلوکا نو ساره پر وستا مسله حل شي وي. ساره پوری سچم د الله پاک نه غواړي ان شاء الله العزیز الله پاک به د دې وظیفې په تو پهلواني تاسو ته ستاسو کار محترم درکې. دغه رنګي صرف بمنګ سلو رکعاته نفل کو، صرف سلو رکعاته نفل مزبو کو. او که په دې نفل نمخ کې ستا کم اراده وي کته د الله پاک نه حلال روزګار غواړي، کته د الله پاک نه نوکری غواړي، کته د الله پاک نه کل مزیدار اغلا کاروبار غواړي، کته د الله پاک نه کل کور غواړي، کته د الله پاک نه کل زندگی غواړي، کته د الله پاک نه تمام مشکلاتو حل غواړي، که ستا په زړه باندې څه ارمان دی څه خواهش دی د الله پاک نه دغه غواړي. که چېرته ته سوال کې د الله پاک نه د رشتې باره کې ځان دپاره یا مثال د خوریانو دپاره یا د بل مسلمان خور دپاره یا د ورور دپاره بالکل د ټولو مسلو دپاره دا یوه وظیفه محترمو ډیره زیاته پاورفل ډیره زیاته اغلا وظیفه ده. نو راځي چې زه وظیفې طرف ته چې په کومه طریقه باندې زه درته یم دقه طریقه ځان سره نوټ کړئ، ځان سره ولیکئ. انشاءالله العزیز تاسو ته به د دې وظیفې د طاقت پته ولګي، تاسو ته به د دې وظیفې د اندازې پته ولګي د څومره طاقتور ده، د څومره پاورفل ده او ځان له محترمو شان د وظیفه لري. وظیفه داسې ده چې موږ به د څلور رکعاتو نفل نیت وتړو. نیت به داسې شي نیت کوم د زړه د اخلاصه څلور رکعاته نفل مونځ ادا کوم په دې ذروه پر ازار هده ها سورۃ تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر. نو موږ نیت وتړو خو د څلور رکعاته نفل نیت وتړو. سو رکعاته د څلور رکعاتو په لومبي رکعت کې موږ به الله اکبر وایو او دغه رنګي ثنا به وایو، تعوذ به وایو، تسمیه ورپسې سورۃ الفاتحه به وایو. بیا به د هغې نه بعد سل پیرې د آیات مبارکه به وایو وافوض امری الی الله، وافوض امری الی الله. دا به څو پیرې وایو؟ دا به پوره 100 پیرې وایو. دغه رنګې د رکعت پوره شي بیا به رکوع کو، دغه رنګې به قومه او بیا د هغې نه بعد سجده. چې کله موږ پاسو دویم رکعت ته بسم الله به ووایو، دغه رنګې سورة الفاتحه به ووایو. بیا به د هغې نه بعد سل پیرې الا الی الله تسویر الامور، الا الی الله تسویر الامور. دا کلمات به موږ سل پیرې وایو. سل پیرې دا پوره شو. یاد ساتئ چې دا کوم شمار دی دا په ګوتم کولی شي. دغه شمار چې کوم دی نو دا به نه به 101 پیره برابر یو سل یو پیره او نه به یو کم سل پیره برابر دا به صرف سل پیره برابر په ګوتم دا شمار کولی شي. خو ښه خبرداره چې کاونټر د هغې نه پر راوالي په هغې باندې شمار دا شروع کړي. دا دو شو چې کله 2 رکعاته برابر شي نو قاعده به وکړي په اطمینان باندې او بیا به د هغې نه بعد پاسې دریم رکعت ته چې کله پاسې دریم رکعت ته نو بسم الله به وي او دغه رنګې سورۃ الفاتحه به برابر کړي. بیا به د هغې نه بعد سل پیرې نصر من الله وفتح قریب، نصر من الله
وفتح قریب. نو دا به څو پیرې وي؟ سل پیرې به دا وي. دا سل پیرې برابر شو، نو بیا به د هغې نه بعد رکوع کې دغه رنګې قومه به وکړي، بیا به سجده وکړي، بیا به د هغې نه بعد پاسې څلورم رکعت ته چې کله پاسې څلورم رکعت ته نو بیا به بسم الله ووایي او د هغې نه بعد سورة الفاتحه به ووایي، بیا به د هغې نه بعد سل پیرې انا فتحنا لک فتحا مبینا دا آیت به مکمل سل پیرې وي. دا برابر شو سل پیرې. رکعت به پوره کې دغه رنګې اتحیه پوره کې درود شریف به وي او سلام به وګرځئ. سلام به وګرځو نو بیا به د هغې نه بعد به 11 پیرې درود شریف وي. کم چې د مانځه درود شریف دی دا به 11 پیرې وي. بیا به د هغې نه بعد غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک ربنا و الیک المصیر دا به وي سل پیرې. دا چې کله سل پیرې برابر شو نو بیا به د هغې نه بعد سجده ولګي او په سجده کې به 200 پیرې استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه دم ویلې 200 پیرې په سجده کې. بیا د هغې نه بعد راپاسه او دغه رنګې 11 پیرې بیا درود شریف ووایه او بیا چې ستا څومره غټه مسله وي دغه ټول مسایل الله پاک ته کېږده. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې داخل کړي. الله پاک به ستاسو کاروبار کې برکت واچوي، دغه رنګې ستاسو مالداري به الله پاک قایمه ساتي. الله پاک به درله ښکلې مزېدار کور درکړي، دغه رنګې نوکري به درله الله پاک درکړي. چې کوم څیز د الله پاک نه غواړئ د جمعې په شپه باندې دغه لمونځ وکئ، انشاءالله العزیز تاسو تماشه وکئ، یو پیر دا لمونځ وکئ، تاسو ته به د دې لمونځ د طاقت پته ولګي، تاسو ته به اندازه وشي چې دا څومره پاورفل لمونځ دی. څومره کسانو ته موږ دا طریقه ښودلې ده هغوی دا لمونځ کړی دی، بیا رنګ کوي، بیا کله یو څوک راولګي کله بل څوک راولګي چې دغه طریقه دغه لمونځ دته مکمل پریکټیکل دا ور وښایه. انشاءالله العزیز زه کوشش کوم چې په سکرین هم تاسو ته هر څیز دا شو کړمه چې تاسو ته په کولو کې بالکل اسانتیا وي، خو تاسو هم څه نه څه محنت وکړئ نو ځان سره کاغذ راوالئ، بلپین راوالئ، دا کوم څه زه وایم ځان سره مکمل ولیکئ. انشاءالله العزیز بیا به تاسو په دې کې خطا کېږئ نه. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. کوشش وکړئ چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې دا مخکې خلکو سره شیر کړئ چې څومره خلک دا لمونځ کوي، څومره خلک دا وظیفه کوي، نو انشاءالله العزیز څومره ثواب چې ماته رارسي دومره ثواب به هر یو ملګري ته دا ور ورسیږي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.